دا نن ډېر اهمه موضوع ده. ګوره په هغه ورسره واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الله په قرآن کې ما او تا ته فرمایي کل نفس ذائقة الموت. کله چې د آیات موږ واورېدی، کله چې په قرآن کې ګوره د آیات رالی، د هر انسان وزره ته دا تېره سوله چې مرګ چې دی هغه ضرور راځي. دا مرګ په انسان پسې پر خپل وخت باندې دا داسې ګرځي. او ګوره رزق په دنیا کې په انسان پسې ګرځي. دا رزق د انسان په خپل تقدیر او په خپل مقدر باندې دی. دغه رقم دا مرګ چې دی دا هم په دې انسان پسې ګرځي چې دا انسان به زه چیرې پیدا کوم او پر خپل وخت، پر خپل ټیم، پر خپل ټیم ټیبل باندې به زه د ده سر روح اخمه او پر کوم ځای بیا اخم. دا د انسان دا معلوم وي. صحیح سو. اوس د امام ابن قیم رحم الله فرمایي وایي چې ډېر ګوره موږ خو په دې دنیا کې چې کوم دی هغه غفلت کوو. غفلت دا موږ کوو چې ګوره زموږ دوی سره ناست انسانان ول هغه نن په دې دنیا کې موجوده نه دي. زموږ دوی سره ناست قریبان ول هغه نن په دې دنیا کې موجوده نه دي. زموږ دوی سره ناست دوستان ول هغه نن په دې دنیا کې موجوده نه دي. زموږ دوی سره ناست همسایگان ول هغه نن په دې دنیا کې موجوده نه دي. زموږ دوی سره ناست همزولي ول هغه نن په دې دنیا کې موجوده نه دي. بیا دغه رقم یو د چا مرګ راسي په بیماري باندې، یو چا له مرګ راسي په اکسیډنټ باندې، یو چا له مرګ راسي یو اچانک پیښه باندې، یو چا له مرګ راسي د زړه اټیک سلو، یو چا له مرګ راسي په مختلفو بانو باندې انسانانو له مرګ راځي. خو څه کوي چې موږ ډېر کمزور یو. الله تعالی دې و موږ ته هدایت وکړي او الله تعالی دې زموږ زړونه چې کوم دي هغه نرم کړي. زموږ زړونه چې دي هغه داسې سخت سول د ډبرې په شان سخت سول. یعنی زموږ وزره ته دا ورځ اوس موږ وزره ته دا نه تېرېږي. ګوره چې مرګ را روان دی د جنازې په حالت کې هم زموږ وزړو ته کمزوري نه راځي. یعنی چې موږ له هم مرګ را روان دی او دغه رقم دوستان، قریبان، رشته داران دا هم زموږ سره د دنیا سره رخصت سو. بیا هم زموږ په زړو کې رحم چې دی هغه نه راځي. هغه وجه دا ده چې زموږ زړونه ورځ تر بله سختېږي. ورځ تر بله موږ د غفلت په خوا باندې ځو. ورځ تر بله موږ د شیطانانو دغه رقم ابلیس چې کوم هغه اعمال دي چې هغه د ګناهو اعمال دي ورځ تر بله موږ هغه لارې اختیاروو. ګورئ زه یوه خبره درته کوم. په دنیا کې دا ډېره غټه دوکه ده او دا ډېر غټ ظلم دی چې مؤمن مسلمان د خپل ځان سره ظلم کوي. اول ظلم دی دا کوي. ګوره دی وایي زه جنت غواړم، زه جنت غواړم، زه جنت لځم. دی دا خبره کوي مګر د جنت لار چې کومه لار ده هغه دا ده دی پر دا نه دی روان، د جهنم پر لار روان دی. او دا خو نسي کېدلی چې ته د کوټې سره روان یې پشین له او ته وایې چې زه ځم کراچي له. ته کومه لار دې اختیار کړې ده ته هغه لار اختیار کړه چې هغه تا سیده جنت له بوځي. ته هغه لار اختیار کړه، ته هغه لار اختیار کړه چې ته که کراچي له ځې نو د کراچي پر روډ روان سه. ته روان کراچي له او د کوټ سره روان د پشین پر روډ باندې دا ډېره مشکله ده. موږ دا وایو، موږ وایو موږ جنت غواړو، موږ د الله رضا غواړو، د الله دوستي غواړو، د الله تعلق غواړو، د الله محبت غواړو. نو دا په چیش کې دي؟ دا په دین کې دي، دا په تقوا کې دي، دا د الله تعالی رضا په نیکیو کې ملاویږي، په مشقت کې ملاویږي، په لمانځه کې ملاویږي. مګر موږ وایو موږ جنت غواړو روان د جهنم پر لار یو. هغه لکه څنګه د دې جنت دپاره نیکي کول پکار دي، د نیکي پر لار تلل پکار دي. موږ د ګناو پر لار روان یو. الله دې موږ معاف کړي. موږ یقینا ډېر زیات کمزوري یو، موږ ډېر زیات کمزوري یو. په دنیا کې بله نقطه درته بیانوم، ډېره ضروري نقطه ده. اوس وخت په دنیا کې د کار کولو والا خلک نسته، د خبرو کولو والا خلک په زراو دي، د تنقید کولو والا خلک په لکونو انسانان دي. اوس به ته څه کوې په دې معاشره کې؟ ته به څنګه ژوند تېروې چې په دې دنیا کې خو د
تنقید کول والا خلک هغه په لکونو انسانان دي. ګوره هېڅوک هم نه پرېږدي ته راوشه زه ته یې پوښتنه کومه څوک یې پرېښي که څوک مسجد له ځي تنقید والا هغه نه پرېږدي، که څوک مدرسې له ځي تنقید والا هغه نه پرېږدي، که څوک د خیر کار کوي تنقید والا هغه نه پرېږدي، که څوک خیرات کوي تنقید والا هغه نه پرېږدي، که څوک صدقه کوي تنقید والا هغه نه پرېږدي، که څوک یو مسجد جوړوي یا یو نهر جوړوي د اوبو دپاره یا حج کوي یا عمره کوي یا د مریض پوښتنې له ورځي تنقید والا خلک په لکونو دي. تنقید والا څوک دي؟ تنقید والا هغه خلک دي چې ته د کم د خیر کار کوي دی دا کوشش کوي چې د خیر د کاره څه تا راواړي رامنه دي کړي رابندې کړي ستا زړه در مات کړي ته به د تنقید والا خلکو ته نه ګورې. دویمه خبره نوټ کړه. دویمه خبره بل خلک دي ګایږي په دنیا جان کې رقم خلک خبرې کوي ما درته ویلي د ګرد کارونه به ته کوې د خیر کارونه به کوې خلک به ګایږي. خلک بیا چې کوم خلک ګایږي هغه په زرګونو دي. ته به بیا خلکو ته نه ګورې ته به خپل کار خپل سیستم یو نظام چې دی هغه به چلی او مخ ته به کامیابي ترلاسه کوې. بیا دغه رقم درېیمه کومه پارټۍ ده درېیم کار کول والا څوک نشته. ګوره په دنیا کې که ته کامیابي ترلاسه کوې که زنانې خوندې دي که نارینه ورونه دي. ګوره تنقید والا خلک ډېر دي یوه پارټۍ دا ده، خبرو کول والا خلک ډېر دي بله پارټۍ دا ده، د هغه رقم کار کول والا خلک نشته. کار کول والا خلک نشته. داسې ډېر کم انسانان دي چې یو کس په لکونو انسانان د زرګونو انسانانو په شی دا رقم ډېر کم انسانان شته. نو موږ به چیش کوو تنقید والا ته به نه ګورو خبرو والا ته به نه ګورو کار کول والا به د ځانه جوړوو چې یعنی کار کول والا کم دي موږ به کار کول والا د ځانه جوړوو. بیا به چی شي بیا به کامیابي راځي بیا به موږ کامیابي ترلاسه کوو. اوس دا مثلا که نارینه ورونه دي که زنانې خوندي. اوس زنانه خور ده اوس یو زنانه خور په کور کې هغه ښه ژوند کوي هغه ښه تقوا کوي هغه ښه دین کوي هغه مارکیټونه نه ځي هغه دغه رقم پرده کوي هغه حیا کوي هغه غټ موبایلونه نه ګرځي هغه موبایل نه ګرځي هغه ښه ژوند کوي هغه د چا سره کار نه لري هغه غیبتونه نه کوي هغه د پښتنو په غټو کورو کې د زنانو سره ګزاره کوي درګذر کوي تیرو پاته کوي دعوې نه کوي دا ګر شان کوي مګر دا زنانه بیا څوک نه پرېږدي. ولې دا زنانې د الله لار اختیار کړه. شیطان که د خپل کوشش کېږي کوشش پر کوي شیطان ډېر دا یو نقطه نوټ کړي شیطان ډېر وخت کوشش کوي که چیرې خپل وس نه در باندې خرڅېدی بیا یو بل انسان په دماغ کې ورکښېني د بل انسان په رګو باندې ورګډ سي هغه ورته ته خطابه سي هغه ورته هغه ته بیا داسې لار لیکه وښایي چې تا د خپل ژوند د خپل تقوا او د خپل نیکیو د خپل کار د خپل عمله سه ستا زړه چې دی هغه در مات کړي. نو ته به څه چم کوې ته به د انسانانو خبرو ته په دنیا کې نه ګورې. ته که کامیابي ترلاسه کوې نو ته چې کوم دی تقوا به اختیاروې د الله تعالی د رضا طلب به کوې د جنت سودا که ته کوې د نیکۍ طلب به کوې او ته به دا نه کوې چې غواړې جنت او روان د جهنم پر لارې. موږ د خپل ښایسته ربه سره دا دعا کوو چې ای ښایسته ربه ای کریم الله ای مهربان الله د فتنې د باران په شان اوري یا الله ته زموږ پر حال باندې رحم وکړي یا الله موږ کمزور یو ګناهګار یو عاجز یو یا الله و موږ ته هدایت وکړي و موږ ته ستا رضا را نصیب کړي یا الله په مؤمن مسلمان کې اتفاق و محبت پیدا کړي یا الله نفرت د مؤمن مسلمان څخه ختم کړي. دا یوه کوچنۍ نکته درته بیانومه. کله چې شیطان فرعون له دروازه ور وټکوله فرعون د خدای دعوه کړې وه د چې دروازه ور وټکوله فرعون ورته وایي څوک یې ابلیس څه ورته وایي وایي های 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 بېبخته وایي ته خو د خدایي دعوه کړې ده ته خو خدای یې ته څنګه ما د دروازې په دې خوا نه پېژنې چې څوک یې ما څه پوښتنه کوي چې فرعون په پوه سو چې دا خدای دی ځکه د ابلیس چې دی هغه دا رقم خبرې کوي. کله چې دروازه ور خلاصه کړله نو بیا دوی سره کښېنستو. کله چې دوی سره کښېنستلو د یو بل ته سره ګایږي ورته وایي فرعون ورته وایي په دنیا کې الله ته ناخوښه انسان یو زه یم چې هغه د خدایي دعوه مې کړې ده او یو ته یې چې الله راترټلی او درېیم کس څوک دی درېیم کس هغه دی چې په دنیا کې د خپل مؤمن ورور مسلمان ورور سره یا خور سره حسد کوي. نو حسد چې دی هغه الله ته نامحبوبه دی. الله تعالی دې موږ ټولو ته خپله رضا را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي. جزاک الله.